हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमंग द ऑटोडेस्क अपनी प्रोग्राम यानी द ऑटोकेड 2007 प्रोग्राम पर क्लास के मज़ीद नो टू डी कमांड या कमांड्स बा द लाइन पर मुतलिक को नन पर क्लास की बच्चे कम 2D कमांड्स मंग द लाइन पर मुतलिक को द कमांड्स मंग सरा बेइंतहाई लाजिमी कमांड्स दी वली नननी चिकम कमांड्स दी द दे कमांडों पर जरिए बांधे मंग मुख्तलिफ किस्म त लाइनों न रावस्ते शु कमांड ब यो भी खो पाए कि बमंग सरा मुख्तलिफ किस्म त लाइनों न प्राते भी बल्कि नन क्लास को खास बाय खास तौर बांधे द लाइन पर मुतलिक थे मुख्तलिफ किस्म त लाइनों न मुख्तलिफ मकसद द पारा रावस्तों द पारा चिकम कमांडों ने कीगी आगा बनन डिस्कस कीगी खबर बांधे पोषवे कना गौर और फिक्र सरा बोलता हो गोरे खूब का तासो द खपल पेज ته وګورئ ما تاسو ته ویلیو چې کله هم تاسو د آټوکیډ پیج کولاوي یا بندوي نو تاسو به د خپل پیج د سکرین ته ګورئ چې ما نه څه پاتې دي یا څه رانه نه دي پاتې هر څه شی خو سیټ اپ دي صحیح ده کنه خو دلته وګوره چې زه کله L4 لاین خلم نو ما سره هغه په دې کلر کې لیکل کېږي کنه لیکل کېږي نو مطلب دا دی چې دا خپل حالت ته اړول پکار دي نو تاسو سی چې وخی پرون که تاسو ته یاد مونږ یو کمانډ کړی COL4 کلر دا غي په ذریعہ باندې دا پاتې شوی دی صحیح ده را به شتی زتا او بایلیر باندې به کلیک وخی تاسو خپل لاین ته واپس راغی صحیح ده کنه او که بایلیر ته کنټرول زد می بیا والو واپس لاړې کنه کنټرول زد نه شاته لاړ کنټرول زد چې وخی اې د دې زنیم کولې شي راشي پر لاړ شي بایلیر دا به بایلیر ساتي غون ارسی شي به بایلیر ساتي ښکاری ته کنه بایلر او دا به 0 ساتي پوی پښوی امید می داده چې خه مزیدار په تاسو پوه شوی امه سلیکټ ک دلته مې راولې د دې ځنه مې ونیولو ها سټانډرډ مې په خپل ځبانه کې وخصو دې سیټینګ ما تاسو ته خو بدلې صحیح ده کنه ها بیا به څه کوي بیا به دا بدلته بوزي صحیح ده دلته بوزي صبر ورته پیدا شي کوم دي نه راځي مرته ویلي هم دي ها او دا به داسې لګرام مخکې کې صحیح ده او دا هم داسې لګرام مخکې کې حالانکه دا عمل ته پکارو صحیح ده کنه خو تاسو داسې نه کولای شئ صحیح شو اما یې سیټینګ درته داسې مو کو دا مرته سیټینګ وخو ده ها سیټینګ تاسو هر څنګه کولای شئ صحیح ده امې داسې که او دا راواخلئ دا دی که نه دلته کېږي دی صحیح ده دا لږ رامخکې کوي صحیح ده دلته یې ورسره کېږي دی او دا لږ داسې رامخکې کوي اوس سیټینګ صحیح شه که نه اکرنګ هم سیټینګ کولی شي وختي مې چوکو یعنی دا بره وخېجوئ او دا داسې مخکې کوي او داسې هم سیټینګ کولی شي خو چې آټوکیډ انسټال شي نو بای ډیفالت سیټینګ موږ سره داسې سیټینګ ما د خپل پیج وکړلو دا مې اسی تاسو ته یو جرنل نالج درکړلو د دې په باره کې کلاس موږ انټرفیس انټروډکشن په نوم باندې موږ کلاس اغسته موږ راځو خپل کمانډ طرف ته خپل ډسکشن کوو زبه غوندو نه پهله راشم د آټوډیسک آوټلاین طرف ته د آټوډیسک په آوټلاین کې او په 2D کمانډز کې به وګورم چې زما نننی کمانډز کم کمانډز دي زما نننی کمانډز دا درې کمانډز دي که تاسو ته یادي پرون موږ دا دوه کمانډونه کړیو صحیح ده کنه نن به موږ دا درې کمانډونه کوو دا درې واړه کمانډونه یو بل سره تعلق ساتي نو په وجه د تعلق ساتلو ځکه موږ دا درې واړه کمانډونه نن په کلاس کې یو ځای کوو 26 نمبر باندې چې کوم کمانډ دی هغه د موږ سره LT4 لاین ټایپ د دې کمانډ نه موږ سره مختلف قسم ته لاینونه راځي او هر یو لاین د خپل مقصد د لپاره به استعماليږي مختلف قسم ته لاینونه راوستلو د لپاره که تاسو زما نوټس کې پڑھاو کړی وي صحیح شو کنه ایڈوانس آټوکیډ ډرافټینګ نوټس که تاسو پڑھاو کړی وي نو پای کې وتا کتلیو چې هر یو لاین به د خپل مقصد د لپاره استعمالېږي کوم ورټیکل لاین چې کوم دی ورټیکل لاین دا د یو آبجیکټ لا هایټ ورکولو د لپاره یا ډیپث ورکولو د لپاره استعمالي صحیح ده کنه او هاریزنټل لاینز چې څومره دي دا د لینث او ویرث ورکولو د لپاره استعمالي خبره باندې پوه شو کنه او کټ لاین چې هغه د کراس سیکشن لاین ویل کېږي هغه به د سره لپاره استعمالي ده یو آبجیکټ چې کټ شي نو په کټ شوي ځای کې کټ شوی ځای ښودلو د لپاره هغه لاینونه استعمالېږي مختلف مقصد د لپاره موږ لاینونه استعمال کړي ډاټډ لاین یا انویزیبل لاین موږ ویلو کنه
چې یو آبجیکټ موږ سره موجود وي، اصل کې موجود وي خو په حقیقت کې ښکاري نه. لکه اوس ګټر موږ سره موجود وي خو ځمکه کې لاندې وي، موږ ته ښکاري نه. ښکاري موږ ته نه ښکاري. نو په نقشه کې به ته ګټر په کم لاین باندې به شو کې، نو هغې دپاره انویزیبل لاین یا ډاټډ لاین استعمالېږي. نو ګورئ تاسو وکتل چې هر لاین د خپل مقصد لپاره استعمالېږي. نو مختلف قسم ته لاینونه راوستلو دپاره تاسو سره LT4 لاین ټایپ والا کمانډ دی. نو څه وایي ډفرنٹ کاینډز آف لاین، مختلف قسم ته لاینونو راوستلو دپاره دا کمانډ استعمالېږي. 27 نمبر باندې چې کوم کمانډ دی هغې ته ویلی کېږي LW لاین ویټ. که لاین له ته موټایي ورکول غواړې، ګوره موږ ویلي که نه، موږ ویلو چې سمپل لاین له موږ موټایي نشو ورکولی. ولې د موټایي په متعلق پراپرټي موږ سره په دې سمپل لاین کې نه وه که نه، او په پولی لاین کې وه. پولی لاین موږ موټا کولی هم شو په حافظ باندې ورد باندې، یاد دی که نه. خو دلته خبره راغه چې LW کمانډ په ذریعې باندې ته لاین یعنی سمپل لاین له هم ته موټاوالی ورکولی شي. صحیح ده که نه. ویټ خو وایي اصل کې درونوالي ته، خو دلته درونوالي نه مراد موټاوالی دی. To modify line weight موټاوالی. او 28 نمبر باندې کم کمانډ چې موږ سره کم دی هغه DIV for divide line کمانډ دی. دلته به موږ divide line کمانډ صرف یو مقصد دپاره به وایو. څه دپاره به وایو؟ یو مقصد دپاره. دا divide line کمانډ چې کوم دی دا وګوره دلته ان ډیټیل ډسکس کېږي 46 نمبر باندې. خو دلته زه هسې یو لاین ډیوایډ کوم، درته وایم چې ګوره موږ لاین ډیوایډ کولی هم شو. امید مې دا دی چې تر دې ځای پورې تاسو ښه مزیدار پوهیږئ. صحیح ده که نه. اوس پهلنی کمانډ ما سره کم یو دی 26 نمبر باندې LT4 لاین ټایپ کمانډ چې د ده نه څه کېږي ډفرنٹ کاینډز آف لاین موږ ډرا کولی شو. زه راغم آټوکیټ ته. صحیح ده که نه. زه که تاسو وګورئ چې زه LINE for لاین یا L4 لاین ټایپ کما او چې کلیک ووهمه نو ما سره دا لاین ډرا کېږي. ډرا کېږي که نه ډرا کېږي. چې کله زه PL4 پولی لاین ټایپ کم نو هم ما سره دا لاین را کېږي. خو دا ده چې دې دواړو کې فرق څه شی دی چې دا ټوټه کېږي، چې دا کرت کېږي نو ټوټه کېږي او دا موږ سره مرج وي او په سلیکشن کې هم ته فرق ظاهرولی شي. صحیح ده که نه. یو موږ سره دی SPL4 سپلاین پولی لاین ہے. وګوره یو دا لاین کړي دي که نه دي کړي. یو موږ سره دی X یا RAY for ray line کړه دې کنم دې کړه دا وګوره ray line چې د تلا محدود لاین هم ویل کېږي. صحیح ده. او بل موږ سره ده سیشه XL4 construction line دا both sided direction line هم ویل کېږي. تاسو زما ریکارډینګ وګورئ خدای شته تاسو به چې د سرجری د تندین از چپه واخلم. وګوره څومره لاینونه چې ډرا کېږي خو شکل یو شانتی دی. شکل یو شانتی دی که کنټینیوس لاین دی. اوس او ماته دا پته ده چې هر یو لاین د خپل مقصد دپاره استعمالیږي خو په شکل صورت کې غونډ لاینونه یو شانتي دي. که زه نور شکلونو والا لاینونه راوستل غواړم نو د دې دپاره ما سره کمانډ استعمالیږي کم یو لاین ټایپ. لاین کې اقسام زه به راشم LT for لاین ټایپ کمانډ به ټایپ کم او انټر به ووهم نو لاین ټایپ په نوم باندې وینډو به ما سره راشي. نو تا ته څه وایي لاین ټایپ منیجر وایي لاین ټایپونه ته منیج کولی شي برابرولی شي. یو موږ سره دی شو آل لاین ټایپ. څومره لاینونه چې تا استعمال کړي دي هغه غونډ لاینونه ما ته وښایه غونډ به درته ښایي. بل دی در سره شو آل یوزډ لاین ټایپ کم چې تا استعمال کړي دي مطلب دا دی شو آل لاین ټایپ چې څومره دي هغه غونډ ما ته وښایه. څومره دي هغه غونډ ما ته وښایه. او کنه ته ورته چې کم ما استعمال کړي دي په دې پیج باندې هغه ما ته وښایه نو هغه ته وښایي. تر اوسه پورې دا دوه لاینونه موږ استعمال کړي بایلیر او کنټینیوس لاین استعمال کړي دي که نه دي. او که زه ورته شو آل ریفرنس ډیپینډنټ لاین دې ته ریفرنس والا لاین ویل کېږي. ګوره دلته ریفرنس وایي حوالې ته حوالې والا لاین دی. نو حوالې والا لاین فی الحال موږ لا نه دی جوړ کړی. صحیح ده که نه. زه ورته غونډ لاینونه وښایه. بل موږ سره دی انورټ فلټر. فلټر ویل کېږي فلټرایزیشن نه دا لفظ اخیستلی شوی دی. فلټرایزیشن ویل کېږي چڼلو ته. دا زنانه چې کله اوړه چڼي نو هغه غلبیل وي ورسره نو هلته ویل کېږي فلټر. دا فلټر دی چاننے والا په اوبو کې هم لګېدلی هم فلټر دی.
خبره باندې پوه شو کنه نو انورټ فلټر زه ورته دا فلټر کا نو چې کله زنانه اوړه فلټر کوي په فلټر باندې فلټرایزیشن کوي د څه د اوړو نو هغه ګند بره پاتې شي او اوړه لاندې راشي ولې نن سبا خلک هم په اوړو کې ګندونه شي په تله باندې خرڅوي ګوپي دله پاڼو سره درکوي نو ته خپله سوچ کوه او بیا به ته هغه پاڼې ته ورځې نو دا ناجایزي شوه که نه شوه نو چې کلیک می والو نو ګوره چاڼې کوي هېڅ شی هم پاتې نه شو کلیک وخه بیا به راشي صحیح ده بیا ما سره دی بچی چې شی زم چې نه زم مختلف قسم ته لاینونه راوستل غواړم نو ته به لوډ وخې د لوډ په ذریعه باندې تاسو سره ګوره مختلف قسم ته لاینونه دلته پراته دي که تا د لاینونو سی ډي اغوستې وي د لاینونو سی ډي دې اغوستې وي صحیح ده که نه یا تا لاینونو سی ډي اغوستې ده او په سی ډي روم کې ده یا په سی ډي روم کې نه ده سی ډي روم کې د مخکې اچولې وه او د سی ډي روم کې چې کومه سی ډي وه د هغه نه دې کاپي کړي او په یو ډرایو کې په یو فولډر کې ایښي دي کاپي کړي دي نو هغه هم ته د دې ځای نه راوچتولی شي فایل ته لاړ شه او کوم ځای کې پراته دي راوچته یې که ځان ته ډیسکټاپ باندې مای کمپیوټر کې په کم ډرایو کې په سی کې په ډي کې په ای کې په کوم ځای کې پراته دي ته یې راوچتولی شي خبره باندې پوه شوې او که سی ډي کې نو په دې باندې کلیک ووهه صحیح ده که نه خو زه یم چې لا فلحال ما سره نشته د لاینونو سی ډي هم ملاویږي صحیح ده که نه لکه څنګه موږ سره د فانټونو سی ډي ملاویږي همداسې موږ سره د لاینونو سی ډي هم ملاویږي خبره باندې پوه شوې اوس که تاسو ګورئ دلته ګوره مختلف قسم ته لاینونه دي موږ سره او خپل نومونه یې هم دي وګوره صحیح ده که نه وګوره که زه دا لاین اپلای کول غواړم نو زه به په دې باندې سلیکټ ووایم او اوکې به ووایم نو دا لاین به ما سره دلته راشي نو بیا به دلته کلیک کوم فلحال ما سره کوم یو لاین استعمالیږي بایلیر دا لاین استعمالیږي زه ورته یم نه دا استعمالوه دا به سلیکټ کړي او سیټ کرنټ به ووښي وګوره واوړېده که نه دی که نه دی وګوره 100 والا ACAD اور ACAD اوکې به وښي تا سره به اوس دا لاین استعمالیږي خبره باندې پوه شو که نه موټایي والا هغوی خپل طرف نه ورکړی زه ورته یم نه موټایي والا بایلیر که نری که صحیح ده که نه نو L4 لاین مې چې ووالو ساده لاین او چې ته ساده لاین وخې نو پر سره په ډاټ ډاټ کې راځي ما ته خو نه ښکاري صبر وکړه نه صبر وکړه اوره زومین چې شي درته اوس ښکاره شو دی که چې کله نه ښکاري یا خو دا وګوره څومره دی 445 فوټ او زه خو ډېر زیات زوم آوټ یم نو زومین شه او که نه یو سوتر وي دو سوتره وي او لاین درته دومره ښکاري صحیح ده چې کې دې پې خو څه 2 سوتره دی یا 3 سوتره دی ته به بیا وایي چې او زه څومره زوم ان یم بیا به دا لاین ختم کړي او یو غټ لاین به وښي 50 فوټ والا ای فور اریزه داسې L4 لاین چې کله دې لاین واغسته نو یو 50 فوټ والا یو لاین پی وښه صحیح ده که نه خو چې بیا هم تا ته نه ښکاري یا زوم ان شه یا زوم آوټ شه نو ښکاره به شي دی که نه دی زوم ان شومه نامې ختم کړ اوس یې L4 لاین چې اخلي وګورئ کلیک وښي نو همغه لاین در سره اخیستلی کېږي که نه اخیستلی کېږي نو مختلف قسم ته لاینونه تا سره شته دا لاین ټایپ ته د دې ځای نه هم اخیستلی شي خبره باندې پوه شو که نه د دې ځای نه هم اخیستلی شي او لاین ټایپ ته دلته د ټولز نه هم اخیستلی شي په دې ځای کې که ته وګورئ لاین ټایپ به تاسو سره پراته وي خبره باندې پوه شوئ ښه امید مې دا دی چې دې ځای پورې پې تاسو ښه مزیدار پوهې نو ما درته ویلې چې دې ځای کې هم تاسو لاین ټایپ اخیستلی شئ که دې ځای کې تاسو د لاین ټایپ والا کمانډ وګورئ دلته به تاسو سره چېرته موجود وي اوره لاین ویټ لاین ټایپ ودې که ته د دې ځای نه هم اخیستلی شي صحیح ده که زه د هر ځای نه اخلمه خو ما د لاین ټایپ کمانډ اپلای کړلو چې اپلای مې کړلو نو زه بل لاین اخیستل غواړم نو ګوره په لوډ کې تا سره مختلف قسم ته لاینونه پراته دي ګوره د ګیس والا لاین هم پروت دی ته چې کله نقشه جوړه کړې نو په نقشه کې به ته د دام ښې چې تا باندې څوک پوره نقشه جوړوي صحیح ده ته به پکې د بجلۍ تارونه هم ښې دا د بجلۍ دی ګوره فیوز والا فیس لاین سرکل دا دی اوره سکویر والا وګوره دا د بجلۍ دپاره استعمالیږي صحیح ده که نه دا د ټلیفون دپاره استعمالیږي دا د بجلۍ دپاره استعمالیږي دا د ګیس دپاره استعمالیږي هیډن لاین وګوره دا دی ودې هیډن لاین انویزیبل لاین هم ورته وایي دا تا ویلی دی چوپه هوا لاین ګټر چې کوم دی ګټر به په نقشه کې په دې لاین باندې ښیي او چې ساده لاین باندې وښیي لکه فار اگزامپل په دې لاین باندې وښیي نو کمرې هم تا په دې لاین باندې جوړې کړي دي نو به څه وایي چې دی مرغوله کوټه نه یې جوړه کړې ده چرګوله کوټه نه یې جوړه کړې ده څه یې جوړ کړي نو هر یو
مقصد د پاره خپل لاین استعماليږي بچا سي استعماليږي خپل لاین اور ګرمو بو د پاره هاټ واټر ته دا کنه اورې ښا چې کله ته نقشه جوړې ګرمو بو د پاره یا ګیس به په کم طرف باندې راتاوم نو په نقشه کې خپته لګي چې کور جوړ شي بیا بعد کې راتاوي نو پای کې خپته نه لګي صحیح ده کنه نو په نقشه کې ته خو مزیدار ځای پکې کولای شي چې دې باندې راتاو بداسي په نقشه کې ته خو ډیزاینینګ کولای شي نو بیا د هغې دپاره ته د ګیس والا دا لاین اخلي صحیح ده کنه نو وګوره زیګ لاین هم در سره شته پیژنې زیګ لاین هغه لاین ته ویل کېږي چې کله یو شی موږ سره اوږد وي او په لږ شي کې موږ ته ډیټیل ښکاري نو زیات شو کولو ته څه ضرورت دی نو هغه شی کټ کولو دپاره تاسو سره زیګ لاین استفادې پوه پوه شوې که نه تا ویلی دی که نه ټریک څه ته وایي ریل پاټلی وګوره اوکې ووهئ دلته به راشي دا سلیکټ کوي یا پې ډبل کلیک ووهئ نو دا وګوره سیټ کرنټ شه که نه شي ډبل کلیک پې ووهئ اوکې ووهئ وګوره نه شو انټر ووهئ سلیکټ یې کوي سیټ کرنټ یې کوي که نه بس اوکې ووهئ پوه پوه شوئ اوس چې L4 لاین تاسو اپلای کوئ نو تاسو سره به کوم یو لاین اپلای کېږي ټریک والا ښکاره شو که نه صحیح ده امید مې دا دی چې تاسو پې ښه مزیدار پوه شوي اوس دا کم لاین ما ډرا کړی دا لاین مې ډرا کړی مې که نه نو زه راغلم ګوره LT لاین ټایپ ته صحیح ده که نه غور او فکر سره وګورئ ښه LT4 لاین ټایپ ته بچې زه راغلم زه اوس څه کول غواړم په دې لاین کې زه ایډیټینګ کول غواړم په دې لاین کې نو شو ډیټیل به وښي وګوره ته دله نوم هم چینج کولی شي زه ورته یم زه وله نوم ایږدم څه شی MCA مایکروسافټ کمپیوټر اکیډمي MCA صحیح شو که نه او چې شی مې کړ और डिजाइन लाइन صحیح ده که نه جوړ مې که نه وګوره چینج کېږي او سی شی دلته ولا څه ورکې دلته مله MCA ورکوم چې د MCA په نوم باندې MCA او لاین هم زه موډیفای کوم ودې کته که نه داسې چلو وګوره شیفټ باندې به ګوته کېږي دی صحیح ده که نه او دغه دا شیفټ باندې چې ګوته کېږي دی نو شیفټ باندې چې کله ته ګوته کېږي دی نو بر یو بټنه ده بیک سپیس والا هغې ګس طرف ته پلس بټنه ده او پلس بټنې نه ګس طرف ته انډرسکور بټنه ده هغه به شیفټ سره ووهې یو ځل به یې ووهې بل ځل به یې ووهې که غټه ډرا کې نو 3 ځله ووهه 4 ځله ووهه غټ لاین به راشي غټ ډیش به راشي بیا مې یو انټر ووالو بل انټر مې ووالو 2 سپیسو والا صحیح ده که نه 1 2 3 4 که نه یو دوا اور تخپل جوړه 1 2 3 4 یو دوا 1 2 3 4 یو دوا 1 2 3 4 اور یو دوا او ډاټ او دې کا کاو دې نه کړ خوشاله کنه دا اور تخپل لاین موډیفای کو او کی وخه نا موډیفای شي او چې تک کله LT4 لاین ټایپ تلاټ شي نو اور تخپل چې کوم موډیفای کړي لاین دې دام تاغسته شي بچا صحیح شو که نه سیټ کرنټ یې کا اوکې کا وګوره L4 لاین دا د هغه نه لږ غټ دی د ده نه لږ غټ دی پوه پوه شوې که نه مکمل پې پوه شوې اوس ما سره یوه بله خبره ده غور او فکر سره ورته وګورئ صحیح ده که نه زه راغمه دې ځای ته اټوکیټ ته راغمه LT4 لاین ټایپ مې ووالو صحیح ده که نه اوس ما سره کوم یو لاین اپلای کېږي دا ما چې کوم جوړ کړی MCA ډیزاین لاین په دې کې چې کوم دا لاین زه ډرا کوم ګوره ښه اوکې مې ووهلو صحیح شو ما سره به کوم لاین اپلای کېږي MCA ډیزاین لاین اپلای کېږي که نه ته LT4 لاین ټایپ باندې وګوره زه ورته یم دا اپلای کوې دا مې سلیکټ کړه سیټ کرنټ مې کړه اوکې مې کړه صحیح ده چې زه کله L4 لاین وخم وګورئ ما سره همغه اپلای کېږي نو دا چې تا اپلای کړه او دا کاغذ دې سیف کړلو چې د دنیا کم ګوټ ته دا ویسي نو د ده ډیش به همدومره وي څومره دا څومره دی LT4 لاین ټایپ کې وګوره څومره دی 1 فیکټر دی 1 سکیل دی یعنی 1 انچ دی د دنیا کم ګوټ ته چې ویسي
د ګلوبل سکیل فیکٹر د غونډې دنیا په مطابق باندې هم د دې هر ډیش سایز به څومره وي 1 انچ به وي او کرنٹ آبجیکټ سکیل او ستا په سیستم کې به هم د هر ډیش سایز څومره وي څومره به وي 1 انچ ودې کته 1 انچ په دې شوي کنه ګلوبل سکیل فیکٹر د دنیا په لحاظ باندې د سکیل سیشه 1 انچ به وي صحیح شو کنه او کرنٹ سکیل فیکٹر او ستا په کمپیوټر کې به هم څومره وي 1 انچ که زه داسې چلو کما غور او فکر سره وګوره ګلوبل سکیل فیکٹر زرا غما دلته مې 2 ک سمې ک 2 2.0000 2 مې ک کمې کنه مې ک اوکې مې والو وګوره دا غټ دا چې شي صحیح شو اوس کته داسې چلو کې LT فور لاین ټایپ وګوره دا 2 شو نو چې دا اوس سکه دا چې اوس ته وېسي چرته وېسي د دنیا چې په کم ځای باندې وګرځي صحیح ده کنه ستا په سیستم کې دا 2 ده صحیح ده کنه او په هر سیستم کې دا 2 ده ګلوبل سکیل فیکٹر 2 شو کنه یس سر 2 شو کنه شو یس سر لاړه LT فور لاین ټایپ تا صحیح ده کنه او کزه دا 1 کما صحیح شو نو بیا به چی شي 1 بشي وړو کې شي کنه د دنیا په هر ګوټ کې د دې ډیش سایز څومره دی 1 انچ اوس بیا ګورئ ښا لاین ټایپ ته راغلم کزه کرنٹ آبجیکټ سکیل چی شي کما 2 کم کزه کرنٹ آبجیکټ سکیل چی شي کم 2 کم او کیو وخما په د سفر راغی صحیح ده کنه او ما چی شي کو L فول لاین میوالو ہے غټ راشي کډران شي د سایز څومره دی 1 انچ او د سایز څومره دی 2 انچ نو خو پتا سیستم کې د ستا په سیستم کې د سایز 2 انچ دی د نورو خلکو سیستم کې با کرنٹ آبجیکټ سکیل بسوي 1 به وي کنه د کپنې طرف نه 1 راځي کنه صحیح شو کنه نو چې دا کاغذ ز سیف کما دا چې کله ما ډرا کولو نو په دې دوران کې ګلوبل سکیل فیکٹر او کرنٹ آبجیکټ سکیل دواړه سي شو 1 انچ کنه نو دا په 1 انچ کې راش صحیح ده کنه بیا ما ګلوبل سکیل فیکٹر 2 مې ک نو دا غټ شي کنه شي نو چې دا غټ شي نو ما ویل چې د دنیا په لحاظ باندې دا ډیش ګلوبل څه ته وي دنیا ته وي نو بیا ما ویل چې دا پیج ورخه زما د وینا مطلب دا دی LT for line type ګورې خورته دا 1 دی کنه صحیح ده او دا مې 2 ک چې شه مې ک 2 مې ک اوکې مې والو او چې زه کم ډیش ډرا کوم هغه سایز به څومره وي 2 انچ او دا پیج چې تاسو سیو کړئ که د دنیا په کم ګوټ کې دا پیج سو کولاو کی نو د ډیش سایز به څومره وي 2 انچ ولی LT for line type دلته تاسو کړی دی 2 انچ کړی دی نو چې دا پیج تاسو وروړئ نو اتوماتیکلی چې هغه دا پیج کولاو کی نو د دې پیج سیټینګ خدا دی کنه هغه په پیج کې بم ګلوبل سکیل فیکٹر اتوماتیکلی چی شي 2 انچ وي دا به 2 انچ دا به چی شي 2 انچ کزه دا 1 کما صحیح شو چې دا مې کله 2 کړو نو ګلوبل سکیل فیکٹر مطلب د دنیا په لحاظ باندې به اوس د لاین ډیش کم دی د لاین چې کم دی د ډیش به څه شي 2 انچ به وي او ستا سیستم کې هم 2 انچ صحیح ده کنه خو که زه دا 1 کم نو اوس د دنیا په لحاظ باندې دا 1 انچ شو او ستا په سیستم کې هم دا 1 انچ کوئی په شوي کنه او که زه اوس داسې وکړم LT فور لاین ټایپ دلته 2 لګوم کرنٹ مطلب موجوده سیستم کې دا بنه چینج کیږي ها موجوده سیستم کې چې زه کم لاین را کومه ډاټ والا ولی دا لاین را کیږي نه ډاټ والا نو داغه هر ډیش سایز څومره وي 2 انچ دی خو په موجوده سیستم کې په دې سیستم کې صحیح ده زما په سیستم کې L فور لاین څومره ده دا پیج چې ته سیف کې صحیح ده کنه سیف دی که په خپل سیستم کې نو ستا په سیستم کې وګوره کرنٹ سکیل چې کوم دی 2 انچ دی او دا
دنیاوي په لحاظ باندې 1 انچ دی دا چې کله خلک نورو سیستمو ته ویسي دا پیج فار ایگزامپل په انګلند کې چا دا پیج کولاو کو په کینیډا کې کولاو کو صحیح ده کنه نو دا به واپس اوړېدلی وي چې شي تا 1 انچ پوه پېښې کنه ولی ګلوبل سکیل فیکټر هم الته 1 انچ وي او دا کرنٹ آبجیکټ سکیل چې کوم دی دا به واپس 1 انچ ته واوړي ولی دا تاسو صرف خپل سیستم د پاره څه کړی دی 2 انچ کړی دی چې عمدا پیج ته بیا راوړي او بیا خپل سیستم کې کولاو کوي نو بیا به څه خي پوه پېښې مکمل په پوه شوي دا ما چې شي کدا مې 1 انچ واپس په 1 انچ ته وړي ګوره برابر بشي نه بشي برابر ولې دا تا بس کرن لگا کړی پوه پې شوي دې پوه لاین ټایپ باندې پوه شوي مختلف قسم ته لاینونه ته اغستلی شي او ایډیټ کولی هم شي زه به واپس راشم او یو لاین ډیلیټ کولی هم شي څه کولی شي ډیلیټ کولی هم سلیکټ یې کړه ډیلیټ ختم بس خو د هغه ځینه نه دی ډیلیټ که تاسو وایئ چې سر جي آیا د دې ځای نه ډیلیټ دی نه د دې ځای نه دی ډیلیټ دې ځای نه تاسو بیا راوستی شي خبره باندې پوه شوئ که نه امید مې دا دی چې تاسو پې ښه مزیدار پوه شوي صحیح شو ښه اوکې مې ووالو صحیح شوه لاین ټایپ ما سره ختم شو اوس ما سره دی لاین ویټ لاین له زه موټایي ورکول غواړم لاین ویټ هم دی ساده لاین لا لکه اوس فار ایگزامپل ما یو لاین دلته ډرا کړ L4 لاین ډرا مې کړ منیجر صاحب وایي چې ښه دا لاین ټایپ کې دی دا واپس واړوه څه ته بای لیر دا هم بای لیر ته واړوه اسکیپ چې وښې ورته چې کله هم زه نوی کار کوم هغه په څه کې کوم بای لیر کې کوم او به بای لیر کې کېږي ولې کته که نه د دې ځای نه هم بای لیر کې کولی شي نو دا که وګورئ LT4 لاین ټایپ کې څه شی سره سلیکټ شي بای لیر نو د دې ځای نه لنډ کولی شي ښه داسې هم کېدی شوی ورخه کنټرول سیډ واپس شاته لاړم که نه صحیح ده که نه نو ورته دا خو هم څه شی کا بای لیر کا او بیا LT4 لاین ټایپ ته لاړ شه بای لیر سلیکټ کا او دا سیټ کرنټ کا او اوکې کا دې نه بعد به غونډ بای لیر کې استعمال خبره باندې پوه غونډ به بای لیر کې استعمالي ولې ورخه ورته چې کله دا ما سره داسې وې چې کله ما L4 لاین ساده لاین مې ډرا کولو د دې ځای نه تر دې ځای پورې نو ما سره ډاټډ ډاټډ کې راغی ولې تا دلته لاین ټایپ کم سټایل دی چې اغوستی دی هغه د MCA والا ډاټډ ډاټډ والا دی اغوستی نو ته وایې چې دا م واړوه ساده لاین ته بایلیر ته نو لاړ به شي دا به بایلیر ته واړئ واجړولو دا خو واوړېده نو چې دلته د کلیک ووالو اسکیپ تی والو بیا به چې کله لاین ډرا کېږي L4 لاین اب په څه کې ډرا کېږي ډاټډ ډاټډ کې وګوره کدو ډاټډ ډاټډ کې به ډرا کېږي صحیح ده که نه نو ته به داسې چلو کې چې دام بیا به دا هر یو اړی بایلیر ته دا خو ورته مشکلات شي نو راشه دې ځای نه ډایرکټ واړوه وابه وړي یا که اوږدې باندې راځي خوښه دې وي اوږده لاره دې خوښه وي نو LT4 لاین ټایپ وخه دا به سلیکټ کړي سیټ کرنټ اوکې اوس ورسره غونډ ساده L4 لاین ساده لاین کې ورسره ډرا کېږي پوه پې شوئ که نه او د دې ځای نه ډایرکټ هم کولی شي داسې راشه بایلیر بس واوړې په لاین ټایپ کې به دا اټومیټیکلي واوړي ورخه زه دا الټه کوم اوس به کم یې اپلای کېږي دا به اپلای کېږي نو اوس که لاین ټایپ کې تاسو وګورئ LT4 لاین ټایپ کې کم یو سیټ کرن دی MCA والا او چې کله تاسو اړوئ څه ته بایلیر ته د دې ځای نه هم اړولی شي وګوره LT4 لاین ټایپ کې وګوره بایلیر ته واوړېده پوه پې شوئ اوس ما ته منیجر صاحب وایي چې ما سره کوم لاینونه ډرا کېږي هغه نري ډرا کېږي دا لږ موټا ډرا کا نو لاین موټا ډرا کول ته د مختلفو ځایونو کولی شي راشه فارمیټ ته لاین ویټ دې ځای نه هم ډرا کولی شي او ته د دې ځای نه هم ډرا کولی شي صحیح شو که نه هغه ویل چې ما ته 40 ملي میټر راکا د دې لاین نه موټایي 40 ملي میټر ورکا 40 ملي میټر موټایي ورکا نو کوم یو یونټ یې یاد کړ MKS میټر کیلو سیستم هغه یاد کړ ځینې خلک میټر کیلو سیستم باندې پوهېږي او ځینې خلک FPS فوټ پاوند سیستم باندې پوهېږي په خبره باندې پوه شو که نه نو چې کله زه دا اړومه بچیا نو زه به څه چلو کومه نو ته LW4 لاین ویټ هم کمانډ اپلای کولی شي دا وګوره دا موږ سره نیکسټ کمانډ دی څه شی لاین ویټ صحیح ده که نه را به شي چې شی به ټایپ کې LW4 لاین ویټ انټر به وښې وې ګورئ بچا MKS FPS نو تا دې څه ویلي چې څومره لاین موټا کا 40 ملي میټر سلیکټ به کې صحیح شو او دی وخر
ایر ورو کمیږي چې نری وي کمیږي 40 ملي میټر موټا کې سلیکټ به کې او او کې به وخی چودي وخلو L4 لاین ہے د دې زینا تر دې دا هم موټا نشي لاین ویټ زوم ان مکه لاین ویټ وخو دی او د دې زینم کېږي واپس مې آف LW4 ہے ډسپلی د لاین ویټ ہے او چې دې ځنه چیک بیا لري کې نو الته نه چیک لري شي LW4 لاین ویټ اور لري شي او بدل ته چیک وخه ورغه دا به چیک شي دا به دباو شي پریس بشي پریس کنه شي نو دا مخکې زینه اون ساتي ولی اون ساتي که تاسو نقشه په یو لاین کې ډرا کا تاسو نه خو به دا اوفي تاسو ته وختکاری نه زه یو نقشه ډرا کوم L4 لاین ہے داسې راغم داسې بیا داسې راغم بیا داسې راغم او بیا داسې راغم داسې نقشه صحیح ده کنه مې چې شو کو فور افسیټ 9 انچ داسې میوالو صحیح ده 9 انچ 9 انچ 9 انچ نقشه جوړوم کنه جوړوم او چې کله او مال چا دلته لاین ویټ اف کړی خو چې کله ز پرینټ وباسم بچیا LW چې لاین ویټ کمانډ ضرورت ماترا شو زه دا ډسپلی کوم ګورم اما سره په موټا لاین کې راشي اما ته تکلیف شي کنه شي دا به زه بیا سلیکټ کوم سلیکټ میک دا به زه بیا اړو ما بایلیر ته دا ما ته څومره مشکلات شو شو کنه شو ها به بات کړه نو چې بات کړه دا غونډه یو به سلیکټ کړي نو مشکلات درته راغلي کرانه نو کنټرول زد می والو اورا نو چې شی به وکي نو داسې چل به وکي چې مخ کې زینه با دا لاین ویټ اون ساتي خبره باندې پوه شو کنه لاین ویټ اون ساته نو ته به دوکه کېږي نه LW4 لاین ویټ بیا لاړم بچا څومره چې ته لاین موټا کولې شي موټا کا حد نه زیات موټا کول څومره دي 2.11 ملي میټر یعنی 2 سنټي میټر او 11 ملي میټر په یو سنټي میټر کې څومره ملي میټر 10 خو لمه دلواله کا غلط دی ویلي وګورئ دا خمو موټا دی استاد منیجر سے چې نه ماته د دنه موټا لاین پکار دی بیا بچکه شرط په ایډیټینګ کوم ځای کې ایډیټینګ کیږي LW4 لاین ویټ کوم ځای کې ایډیټینګ کیږي وضاحت شو کنه صحیح ده کنه دینه خو نور حد نه دغه کیږي کنه را بشي د دې ځنه به غټ کې اورې کاته کنه پوی پښوی مکمل په پوی شوی کنټرول زد میں بیا والو یا کنټرول زد نو هم LW4 لاین ویټ راغم دې ته نری حالت کې چې خینه کې هغه موټا برته نری بیا کوي انور خو به خود نری کوي بده منس کې صحیح ده ها پوی پښوی کنه اوکې بو وخی کتا تاسو منیجر سے وی چې دا چې چلو کدا واپس خپل نری لاینونو ته بوزا نو دا به سلیکټ کې را به شیدې زتا بایلیر خو اوس بم L4 لاین چې زی پلای کوم نه به موټا ډرای کی موټا به ډرای کی کنه دا به واپس نری ته څنګه اړه صحیح ده دا به واړې نری تا او اسکیپ په بیا وخی دنه به سلیکشن ختم شي او ورته چې کلم ز نوې کار کوم هغه څه تکا بایلیر یا لارچ LW4 لاین ویټ تا دې کې بایلیر کی اوکې او به بایلیر کی L4 لاین نو اوس بس تاسو یو کوېسچن نو چتیږي چې سرجی کزه لاین لا موټای ورکم نو آیا ما سره په پولی لاین موټا ډراکی کنه به ډراکی صحیح ده کنه تاسو کو کوېسچن نو چتیږي PL4 پولی لاین باندې موټا ډراکی خو یو کار به پکې چې دا به مرج وي او دا به ټوټه په پښوی سمپل لاین مې پکې ډراکی خو فرق به صرف دا وی چې سمپل لاین با ټوټه وي او دا به مرج او کدا واپس خپل نری لاین ته اړول غواړي نو سلیکټ کړي خو مې کنه واپس یې واړه او پولی لاین او سمپل لاین وای په شوي مکمل په پوښوي کته په MKS باندې نه پويږي په FPS باندې پويږي LW4 لاین ور تلاړشه نو انچونو ته ځان واړو ورو انچونو ته تا ته منیجر سی ویلي چاله کدا سي چلو کا چې کم از کم تقریبا یو 20 انچ راته غټ کا او تاسو سره دلته MKS یونټ ته نو بیا په دې کې به تاسو څه پته لګي چې څومره ملي میټر د 20 انچ برابر دی نو واوړه ستا
دی پوه پې شوي که نه نو وګورئ په دې کې به تاسو سره 20 انچ وي دا دی وکړه سلیکټ به کې اوکې به کې اوس به په 20 انچ کې در سره لاین والے کېږي پوه پې شوي مکمل پې پوه شوي ښه صحیح ده اوس زه داسې کول غواړم چې LW4 لاین ویټ کې وګوره لاین ویټ کې دې ځای نه هم ته دغه کولی شي موټۍ ورکولی شي ښه صحیح شو که نه بای ډیفالټ چې کوم دی هغه دې ته واړوه ودې کته چې څومره ډیفالټ کیو بایلیر کیو بایلیر له موټۍ ورغله وګوره بایلیر له موټۍ ورغله سلامي موټۍ ورکا بای ډیفالټ څه ته وایي چې د کپنۍ نه کم راغلی و د کپنۍ نه بایلیر راغلی و بایلیر نری و که نه نو بایلیر له مې موټۍ ورکړله سب کم کمانډ LW4 لاین ویټ وګوره بای ډیفالټ نو بای ډیفالټ ما سره چې شو بایلیر و وره ښه زه بیا کنټرول زیډ دا په څه شي باندې دی بایلیر باندې دی دام بایلیر دام بایلیر دام بایلیر دام بایلیر دام بایلیر دا بایلیر ته وړېدلي که نه زه یم چې دا بایلیر والا له موټۍ ورکا خو څومره موټۍ ورکا 30 انچ موټۍ والا ورکا چې زه بایلیر نوې لاین وهم همم چې هغه دی د 30 انچ په دغه باندې راځي موټۍ باندې دی راځي نو ګوره بایلیر ته به څه وکړې ګوره اوس بایلیر څه شی دی نری دی که نه دی نو ته به لاړ شي LW4 لاین ویټ ته دې ځای ته بای ډیفالټ کلیک به وکړې بایلیر له څومره موټۍ ته ویلې که په انچونو کې ورکې نو انچونه به راواخلې او که په ملي میټرو کې ورکې نو ملي میټر کلیک ودې کته څومره ملي میټر یاد کړی 30 ملي میټر سلیکټ کا اوکې کا نو بایلیر چې څومره دی به 30 ملي میټر او چې نوې لاین هم وخې بایلیر والا اب څه شي کی 30 ملي میټر کی صحیح ده کنه او دې کته او کا پولی لاین هم وخې اب 30 ملي میټر کی او کا صحیح شو او کا XL4 کنسټرکشن لاین هم وخې اب 30 ملي میټر کی ولی بایلیر ته 30 ملي میټر او کته SPL4 سپلاین پولی لاین هم مخې نو اب 30 ملي میټر کې و دې کته چې کم یو لاین ته واخې پوه شو کنه اب 30 ملي میټر کې زه واپس خپل حالت ته اړول غواړم لاین ویټ را بشي دې ځتا دا غون بوسواوي 00 کنه اوکې وخت وګورئ وجه حکم دې چې غټ کړو اخوا سیم غټو صحیح ده دام واپس بایلیر ته واړو 00 بایلیر یو داسې لاین چې بالکل نری وي پوه پې شوي که نه مکمل پې پوه شوي کنټرول E for erase زه یو ډیوایډ کمانډ اپلای کوم نیکسٹ کمانډ دی ما سره ډیوایډ DIV for divide line to divide line in equal pieces divide یو داسې لاین دی سوري یو داسې کمانډ دی چې دا تا لاین په برابر ټوکړو کې تقسیموي لکه فار ایگزامپل ما یو لاین دلته ووالو L4 لاین دی داسې یو لاین مې ووالو اوس ما ته څه پته ده چې دا لاین څومره دی ما ته منیجر صاحب وایي چې دا لاین هر څومره دی خو دا لاین ما ته په 5 ټوکړو باندې تقسیم کړ چې هر څومره دی ما ته لاین پته نشته چې دا لاین هر څومره دی تا ته پته شته چې دا لاین څومره دی تا ته پته شته ما ته پته نشته ما راکړی نه ما ته پته نشته ولې چې په پیمایش مې نه دی راکړی پیمایش نه علاوه مې راکړی نو دا لاین ما ته په برابر 5 حصو باندې تقسیم کړ چې هر حصے دی هر څومره وي خیر دی چې حصے دی هر څومره وي خو چې برابر په برابر هر حصے دی د یو بل برابر وي حصے دی یو بل برابر وي او په 5 حصو باندې تقسیم کړ پوه شو 5 حصے مې پکار دي دا لاین ما ته پته نشته چې دا لاین هر څومره دی ما 5 حصے د دې لاین پکار دي چې هر حصے دی هر څومره وي خو چې هر حصے دی د یو بل برابر وي چې حصہ هر حصہ د یو بل هر څومره وي سوري هر حصہ چې هر څومره وي هغه ما ته پکار نه دی که یو انچ وي که یو سوتر وي که 15 سوتر وي که 15 فوټه وي چې هر څومره یو حصہ راځي خو چې هر حصہ د بلې حصې په خپل منځ کې برابر وي چې دا 15 واړه حصې دي په خپل منځ کې برابر وي خو چې هر حصہ هر څومره راځي خیر دی نو زه به څه شی کوم دې دپاره DIV for divide کمانډ دی انټر به ووهې تا ته څه وایي سلیکټ آبجیکټ ټو ډیوایډ سلیکټ به کې آبجیکټ او تا ته څه وایي انټر د نمبر آف سیګمنټ سیګمنټ وایي ټوکړو ته او سیګمنټ څه ته وایي دا به مخکې وایو
بندونو ته وي بندونه لکه د غني بند چې کوم صحیح ده وی انټر د نمبر اف سیګمنټ څومره ټوکړو باندې 15 دا واخله 15 ټوکړو باندې تقسیم شو نو ما ته خو نخ کوي نو ال فور لاین به واخلي چې کوم ځکه ټوکړه راغی نو الته به چې راغلی وي نوډ و دې کته نوډ وګوره نوډ دا یو ټوکړه شو انټر انټر دا دویمه ټوکړه شو انټر انټر نا میډ پوینټ شو ګوري دا کنه ده دا درېمه ټوکړه شو انټر انټر او دا څلورمه ټوکړه او باقی پاتې پنځمه او هر ټوکړه डी आई फॉर डिस्टेंस हर टुकड़ा डबल टुकड़े बराबर दो गुना दे संदे पूरे चुमरा दे 1 फुट 2 इंच और 1 सूतर एंटर चिकम हिस्सा गोरे क्लिक क्लिक चुमरा 1 फुट 2 इंच और 1 सूतर एंटर हां दे जाना तर दे दो चुमरा 1 फुट 2 इंच और 1 सूतर जेका په आसानी سره معلومه ول غواړم بیا به DDP ټایپ کمانډ مخکې راخو شه د انټر بوخه ورته چې کوم ځکه دا نقطې راغلي دي هغه ماته داسې شو کا خوشاله احساس ها او کله دې نه د په اسانه شو کم بیا DDP ټایپ می والو مرته مې واپس دې ته لاړ بشي D 4 ډایمنشن سټایل منیجر ته موډیفای ته بلاړ شي دلته بلک سایز غټ صحیح ده کنه او پرایمری یونټ بدل ته چی شي کې برابر کړی دی ها اوکې بو وخی او اوکې بو وخی چی شي بو وخی ډیمو سکایل ها ډیم سکایل چی شي ډیم سکایل سرته چی شي اوس کوم کاوډ ډیم D 4 ډایمنشن سټایل منیجر ها ها کم یې وایو ډیوایډ ډیمو سکایل یا دا ده کویک ډیم کیو ډیم او دلته به پروتي ما ته مخکې زینه ویلې په خپل باندې ده کیو ډیم کویک ډایمنشن اخلي اور یو ټاګه مخکې مونږ وایو بیا اور کیو ډیم په دی والا کنه انټر بو وخی چې انټر دی وخلې یو کلیک بل کلیک انټر ادا دی ری ستارت خو ډیر غټ دی D 4 ډایمنشن سټایل منیجر دلته به کلیک وخی لاړ بشي ټیکسټ ته لګوړک او ډیر زیات واړو شو موډیفای صحیح دی اور څومره اسانه سره دی په پښوی کنه ها زو سو کوم غور او فکر سره ورته وګورئ لاین له موټای ورکوم LW for line weight کپ انچونه ورکه کپ ملي میټر وي ورکه چې په هر څه باندې ورکه لاین له موټای ورکوم دومره می موټای ورکا صحیح شو کنه چې مې واغسه SPL4 سپلاین پولی لاین صحیح شو کنه یا می چې شو ک A4 arc می واغسه کلیک می والو صحیح شو F8 سره می آر تو آف ک دلته می والو او دلته می والو انټر شو کنه شو سی مې واغسه CO4 کاپی سلیکټ می ک انټر کاری کنا صحیح ده کنا چې شی به وامه DDP ټایپ کې بزه ورته هم واوړه چې کوم ځکه نقطه راځي هغه داسې ته واړه صحیح ده چې شی DIV for divide دا ماته تقسیم کا پشپګو حصو باندې شو کنه شو بیا انټر دا ماته تقسیم کا پشپګو حصو باندې L for line د دې زنا لاین بوس موټر راکې کنا انټر بیا انټر د دې زنا تر دې پورې انټر انټر د دې زنا تر دې پورې انټر انټر دې زنا تر دې پورې انټر انټر دې زنا تر دې پورې او دې کا اما شمانو د لوګو شی له شو کډون ها E for erase خو بیا پکې تم څنګه خوشاله کمانډونه ختم خمزیدا د ډي ای وی کمانډ دومره کمزور نه دی ښه صرف په یو کمانډ کې 1 غنټه ډیټیل دی تاسو خپل وګورئ نن د پاره دومره بس اوس موږ اجازه غواړو د الله